صرف په یو ټلیفون باندې وهاب ریاض د اسامه امیر ټول کیرئیر تباہ وبا کو. صرف یو ټلیفون اسامه امیر وهاب ریاض ته کړو چې تا ولې زه په ټیم کې سلیکټ نکم، لکه زما څه ګناه وه نو په هغې باندې وهاب ریاض آگ بګوله یعنی غصه شو او د اسامه ټول کیرئیر یې وخوړو، د اسامه امیر ټول کیرئیر یې تباہ وبا کو. ډیټیل سره په خبره کوو، ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ. وهاب ریاض چې کله د کرکټ نه ریټایرمنټ واغشتو دا د مسلم لیگ نون کلاړي دی جی. د مسلم لیگ نون چې کله د کرکټ نه ریټایرمنټ واغشتو نو د پنجاب سپورټس منسټر کو هغې نه پسې ولا په پی سی بي کې هم غټ رولز ورکړل او اوس هم د پاکستان د وومن کرکټ ټیم کوچ دی چې پرون د انډیا او د پاکستان وومن میچ و چې کې سم دم ټیم روان و 6 اوور 52 رنز د پاکستان او یو هم نو ووټ یو جنۍ هم نه ووټ او دی ورغه 6 اوور نه پس بیا ډرینک بریک و چې اوس ډرینک بریک کې کوچ هم ملو شوی چې د ګراوند د تلې شي کلاړیانو سره سلام مشوره کوله شي. دی ورغه سلام مشوره وکړه او پاور پلی نه پس هغه 3 وکټې په ماغه ټایم په 60 رنز کېدل 52 نه 60 رنز کې 2 کې 2 اوور شو او 3 کلاړیانې د افغان د پاکستان اوټ شوې. لکه دونه بکواس د خپل وخت نوګان وایډونه چرته یې څو میچونو کې به خپل بالینګ کړی وي نور ډېر بکواس کیرئیر د دې تیر شوی. صرف یو هغه سپیل یې ښه سپیل و چې شین واټسن ته یې کړی و 2015 ورلډ کپ زما خیال وان ډے ورلډ کپ پای کې یو سپیل خطرناک سپیل یې کړی او په هغې باندې د بیا څو کاله د پاکستان ټیم کې لوبو که صرف په هغه یو سپیل کې. خیر خبره بل طرف ته لاړه، خبره کوو موږ په اسامه امیر او په وهاب ریاض باندې. کله چې محسن نقوي راغو پاکستان کرکټ بورډ مشر شو نو دا اسامه امیر چې کوم دی د پاکستان ون ډے سکواډ کې الریډي شامل کړل شو، یو سیریز کې دی شامل کړل شو. سیریز نه پس بیا پی ایس ایل راغو چې په پی ایس ایل کې هم د ښه پرفارمنس وکړو. پی ایس ایل نه پس بیا 2024 پی ایس ایل 2024 یا 25 پی ایس ایل نه پس بیا د پاکستان سکواډ یو سیریز د پاره اناونس کېدو چې دی پکې بیخي نظرانداز شو. اسامه امیر بیخي هغه سکواډ کې وانه غشتل شو او محسن نقوي ټولو کلاړیانو ته ویلو چې د تاسو لکله خپل حقوق نه ملاویږي نو تاسو باقاعده ماتم ویل شي او تاسو کال کول شي تاسو کول شي مونږ نه چې لکه ولې مونږ سره داسې کیږي. نو اسامه امیر دغه خبره ذهن کې و چې کله د اسامه امیر په سکواډ کې را نوم را نغو نو اسامه امیر وهاب ریاض ته میسیجز وکړل، وهاب ریاض جواب ورنکو، بیا ورپسې کال وکړو تاسو ته وکړو چې یعنی زما څه ګناه وه زه په څه وجه باندې په سکواډ کې نیم اعلان کړی، زما نوم ولې په سکواډ کې را نغو. وهاب ریاض ورته وی چې ستا دا جرأت چې تا مانه تاسو کو ته څه شی یې زمونږ خو خره کوم ته په سکواډ کې خلو کو نه خلو دې کې رستا کار نشته او تعالی دومره مطلب اختیارات چا درکړي چې ته یو راپاسي یو کلاړي راپاسي او د سلیکټر نه را تاسو کوي چې تا ولې زنیم سلیکټ کړي. یعنی په فون باندې یو بل سره ډېر سپور استغه خبرې شوې دي او هغې نه پس د اسامه امیر نوم چې کوم دی مکمل د پاکستان د کرکټ نه ختم کړل شو. د پاکستان ټیم نه بیخي د اسامه امیر نوم ختم کړل شو. یو خو شاداب خان چې کوم دی چې شاداب خان په ټیم کې وي نو بل بادر ته نشي راوستی، بل آل راونډر لکه اسامه امیر سفیان مقیم یا داسې نور ته ټیم ته نشي راوستی ځکه یو غټ پرچې کې لړ دی او بل اسامه امیر چې کوم دی هغه خپل حق وغوښتو نو په دې وجه باندې هم هغه خپل حق ورنه کړلی شو.